الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمونږ د پاره به دا ډېره ښه خبره چې دومره ډېره ګڼه تاسو راښکړې ده چې په دې کې هر یو کس په خبره پوه شي د هغې دپاره یو شرط دا دی چې څوک نوي میلمانه راځي هغې ته به څوک خیرالي نه وایي په اشاره به ورته ځای ښیي دا ځای ټول خالي دی که څوک راځي دلته دې بیا کیني که تاسو ورته رادسې باقاعدګۍ سره سلام کوئ نو بیا به توجه خرابه شي زما په خیال الحمدلله تاسو خو ټول راغلي خو بیا هم کیدای شي که څوک پاتې نو هغه ته په اشاره به ځای ښیو او ټول به ورته پاسو نه ځکه بیا به سیسټم خرابېږي دا به ډېر زیاتې چې د ربیع الاول میاشتې دې ته مونږ څه 12 وفات وې عید میلاد النبي ورته وایي او ړومبی خور ورته وایي تاسو به حیران شئ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې دنیا ته راغلی مو او تلی مو خو کله راغلی او کله تلی و دا یو خبره یقیني ده چې په 12 تاریخ ته دنیا نه تلی و دا پښتانه چې ورته 12 وفات وي دا خبره لږه زیاته یقیني ده پیدا شوی کله میلاد پیدا کېدو ته وایي نو دا شکی ده چې په 12 تاریخ و بلکې یو رایه دا ده چې په 8 تاریخ هغې دنیا ته راغلی و نو دا عید میلاد النبي د اردو ټکی چې شي نو هغه خطا کېږي او ما تا چې د پښتو کم ټکی ویلی 12 وفات نو بارفات په ورته موږ وی پوښه دا وفات یقیني دی خو بهرحال دا خبره ده یقیني ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته په دې میاشت کې راغلی مو او تلی مو دا به ډېر زیاتې چې دې میاشت ته ته بر اسمان ته ګورې ښه خبرې چې ربیع الاول دی او د رسول الله ذکر ونه کې او بیا به دا د دې نه ډېر زیاتې چې ته د رسول الله ذکر کې او د قرآن دی آیات ته ونه وایې چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم د دې پیغمبر انټروډکشن چې دی که نه تعارف دا څوک دی د هغه غټ انټروډکشن دا دی چې تا ته په څه شي تکلیف در رسي که نه په هغې ډېر زیات خفه کېږي دومره خفه کېږي لکه هغه ته چې تکلیف ستا نه زیاتي په تا مین دی تا ته تکلیف در ونه رسي ته به حیران شې بعضې ځایونو کې هغه داسې خبرې کړي لکه موږ ته یې ویلي چې تاسو کله د شپې وده کېږئ که نه خپل بستره سنډئ په دې کې خو ستا خیر دی ځکه چې پای کې به یا زغئ یا پکې چرمخکۍ او یا کېدای شي چې منګکې پکې نه وتا به وچیچي که نه نه په تا خفه کېږي عزیز علیه ما عنتم په دې ډېر زیات خفه کېږي چې تا ته د څه تکلیف در رسي دیو جن هغه وایي چې ته کله پیزار پخپو کوې که نه نو بیا دغه وکړه د خپل پیزار لول ټک وخه هسې نه چې په دې کې سینځخ دننه ننوتی هسې نه چې زنځی پکې تا به وچیچي نه خو په تا خفه کېږي تاسو به حیران شئ یو ځای کې وایي که نه تاسو چې د شپې وایي غط الاناء خپل برتنې چې دي که نه خپل ګیلاسونه خپل جګه خپلې کولرې په دې باندې سر کېدی په بالټي باندې سر کېدی په منګي باندې سر کېدی اوس دې کې د پیغمبر څه پیدا او زما ستا پیدا رسوي چې وایي چې هلکه مونږ خو سار شملې څکلې په ټولو الټۍ لګېدلې وې ولې وې زنځه وه پکې نو زنځه پکې ځکه وه چې ابه یې په سر پې نه ویښی که نه ته چې په بالټي سر کې نه دی خو زنځه به ورته ورته وشي یا چرمخ کوي که نه نو پیغمبر ستا دغه مم کو نو تا ته یې څه وي غط العنا تاسو په لوښو باندې سر کېدی بیا یې څه وي اوکو السقا اکو مشکي که نه مشکیزه چې ورته وایي هغه ګوډې غوندې نو د هغې هغه داګه چې ده راکاږئ ټیټې کوي هسې نه دننه پخوا پکې ګبین هم خلقو په دې کې وړ او یا بوجۍ ده په هغې کې وریجې دي نو هغې کې به بیا منګک به ورته وردنګلي نو خوړلي به یې د لمې او ګن به یې پکې مرتاو کړی بار به یې پکې کړی نو ستا غنم بس خاشي نو هغه پیغمبر تا ته یوازې هغه نه کوي چې مونځ اودس کوه په تا دومره غمجن دی که نه چې تا ته وایي چې ته د خپل چې کوم ستا سره دغه پاتې شي کومه بوجۍ یې ناکلکه وتړه نو بیا څه وایي واغلق الباب خپلې دروازې بندې کوي چې سپی رانه شي ګیدړ رانه شي چې چرګ دنه ونه تښتئ غل هم داسې نه راځي چې کله ستا ور پوري او جمع را روان دی نو چې کله تا اور بل کړی نو هلکه ور پورې کوي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د هر ګن نه چې ځان بچ کې تاسو خپل دروازې بند کړئ. دومره ټایم یې دې خبرې له ورکړی، ورپسې بیا وایي په دې ځای هم نه ودرېږي. وایي واطفئ السراج، چې کله سملی نو خپلې ډیوې مړې کوئ. په نن سبا نه کې چېرې سوچ وباسه، هسې نه چېرته کې ډېر دغه به پرې راشي، لوډ والا کرنټ به پرې راشي او تا فریج به وسوځي او ستا ټول الکترانیک چې دي هغه سار له بنئ. نو هغه پیغمبر په تا باندې دومره خفه کېږي. وایي چې دا پیغمبر چې تاسو ته راغلی نو د درې خبرې به په ذهن کې یادې ساتو. نمبر 1 لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. تاسو کو سیمپل غواړئ که نه؟ ویې لکه دا زنانه اکثر وایي ماله ته سیمپل راوړه، نو بیا دا سینډل زما خوښ دي یا دا کپړه زمونږ خوښه دا جوړه، مخکې سیمپل به راوړې بیا به یې ته ایکسپټ کې، نو پس د هغې نه بیا سودا کې. نو که تاسو د اعمالو سیمپل ګورئ که نه، نو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، د هغه د اعمالو سیمپل به اخلی. نو سټینډرډ سیمپل څه شی دی؟ د پیغمبر عمل دی. نه هغه پیغمبر په تا خفه کېږي، که ته پې خفه کېږي نو غم هم د هغه په طریقه وکړه او خادم د هغه په طریقه وکړه، ځکه هغه په تا خفه و که نه، ته پې خفه شه. وایي چې دا زمونږ خادیره چې څوک خفه نه شي، وایي پلانې خو مرور دی، وایي دغه پسې ولېږئ، میاګان پسې ولېږئ، که په هغو نه کېږي د مولانو یو ګروپ پسې ولېږئ چې دی رضا شي. وایي الله چې پې خفه کېږي، وایي زه مړه هغه به بیا رضا کوم. نو هسې نه چې ته په خپل غم کې په خپله خادی کې د خپلو نسبیانو د رضا کولو خیال خو ساتې، خو د رسول الله د رضا کولو خیال نه ساتې. نو ته سیمپل کالې که نه، نو د رسول الله زندگی بالین زما ستا به 3 ټارګېټئ. نمبر 1 سیمپل بسئ، نمبر 2 پیغمبر څوک دی، نمبر 3 هغه څه راغلی و، هغه دې راغلی لیظهره علی الدین کله، چې دین غالب کی. دا 3 به زما ستای. ګوره چې راغلی و سیمپل یې څه و؟ اول چې راغی نو ګنو په مکه کې داسې ګندو چې خلکو بربند طواف کوو، لوڼۍ خښولې، جواري کوله، بدکارۍ کولې، دې ته ګن وایي. رسول الله خپاو، چې خپاو نو فکرمنو، چې فکرمنو نو د برې نه چې ډومبنی اعلان راغی نو یو فارموله ذہن کې یاد ساتئ، اللہ نے جو کیا اللہ نے جو کہا رسول اللہ نے وہ کیا، رسول اللہ نے جو چاہا اللہ نے وہ کیا. دواړو داسې ریسیپروکل، الله غواړي رسول الله کوي، رسول الله غواړي الله کوي. وی څنګه؟ وی رسول الله په مدینه کې دی او چاته مونځ کوي؟ بیت المقدس ته مونځ کوي که نه؟ نو د حضرت اړه څه ته کېږي چې خانه کعبې ته میړه وکړې، مونځ وکړې. نو الله ورته څه وایي؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک وجهك الى قبلة ترضاها. تا چې مونږ یونو چې ته بره مونږ ته ګورې او ته دې بیت المقدس ته مونځ کې ستا اړه کېږي چې خانه کعبې ته مې وکړې، نو فول وجهك شطر المسجد الحرام. ستا ارمان مونږ پوره کو، اوس راوګرځه. انہیں رسول اللہ نے جو چاہا اللہ نے وہ کیا، اور اللہ نے جو چاہا نو اللہ تعالی اول څه ویلو؟ هغه پکاره چې ما تاسو ته ټول ته پته نمبړې ورته څه ویلو؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. سبق وایا. زما ستا دپاره پکې غټ سبق دا دی چې سبق به ویل غواړي. د ټول نه قیمتي سبق قرآن دی، د هغې نه پس حدیث دی، د هغې نه پس فقه ده، د هغې نه پس ساینس دی، د هغې نه پس ټیکنالوجي ده. وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې چا د لارې نه یو ګټه لرې کړه دا صدقه ده، نو چې چا د ګردې نه ګیټۍ لرې کړه چې دا به څومره صدقه وي. یو سړی دی د هغه په زړه کې هارټ اټیک ورته شوی دی. وی هارټ اټیک څنګه کېږي؟ وی په دې رګونو کې لږ غونته کې کلاټ جوړ شي، دغه کلاټ د کارډیک سرجن لرې کړي یا یو استن د هغه ورته ووایي دا چې زده کړي دي نو دا یو ښه کار کړی دی که نه. چې کله د لارې نه ګیټۍ لر کول چې دی صدقه ده، نو چې د یو سړي د ګردې نه ګیټۍ لر کول به څومره صدقه وي. دیو جن وی اقرا ته سبق وایا، خو هغه سبق وایا به اسم ربک چې ستا د رب سره تعلق جوړی. دیو جن که تا هغه سبق وای چې پالمیسټري لکه پالونه ګورې، نو تا هغه سبق ویلی چې یو سړي ته ویل که لاس راته وښیه، زنانه ته وایي په نصیب کې دې بن شته بنه نشته، او هلک ته وایي چې دا واده به دې وشي دا به دې ونه شي. دا به هم یو علم وي، خو دا تا د خدای نه لرې کوي، الله ته دې نږدې کوي. نه نو په دې سبق وخت مه ضایع کوه. اقرا باسم ربک یې ورته دا ویلي او بیا ورته دا ویلو چې ورپسې سي علما بالقلم. یوازې سبق وایم ما نوټس هم اخله. هر چا پکاري چې خپل ډایري وي، هر سړي له پکاري چې خپل لیپټاپ وي، هر سړي له پکاري چې کوم علم استاد ښیي د هغې نه نوټ سلې ځان سره ږدي او بیا کله کله ګوري. ځکه قرآن کې هغه رسول الله ته ړومبی وایي که څه وه د قلم استعمال کوه.
بیا ورته څه وي علم الانسان ما لم یعلم. ریسرچ کوه، بعضې خبرې تاسو له نه درځي هغه به ته زده کړې، خو چې کله تعلم الانسان ما لم یعلم، لکه کورونا چې په 2019 کې راغلی و څومره سخت و، بیا وی د هغې لپاره ویکسین، هغې خلقو ویکسین ایجاد کړل. کومو خلقو چې اوس ویکسین کړي دي هغې خلقو باندې که کورونا بیا هم راشي نو ډېره سخته نه دې ته مارټلیټي او ماربیډیټي وي. دې وجې نه ستا دپاره ړومبنی پیغام دا راغی چې سبق به ویل غواړي، یوازې په ویلو نه کېږي، هغه به لیکل غواړي، ورپسې دا چې ته یې لیکې ځان سره ریکارډ ساتې. هغه خبرې چې تا له نه درځي هغه به زده کول غواړي، هغې ته ریسرچ وي. لکه موږ 2019 کې کورونا ته کووډ-19 وایي، په هغه ورځو کې ویکسین نه و، اوس 2021 دی، اوس ویکسین راوتي دي. بعضې خلک پکې وي که نه شکیان، وایي ما ته هسې دا ځای وګروه او ویکسین راته مه کوه. ډاکټر صاحب یې ما ورته وایي چې دا زه راته دومره دروغجن ښکارم چې هسې به یې ګروم، زه به یې کوم نه. تا ته وایي چې سبق یې زده کړه، بیا وایي چې سبق ته یې زده کړو که نه، دا سبق اوس بیا بل چا ته وښیه. نو بیا ورته څه وایي، دویمه وحی ورته وایي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. دا څادر به اغوندې نه، شړی به اغوندې نه، بیا به پاسې، او چې پاسې نو دا کوم سبق چې تا ویلی دا به خلقو ته رسې. او دا الله بره خو لوی دی په اسمانونو کې، ځکه د ټول نه غټ جسامت کې نور دی. انور د هغه د حکم نه خوا دې خوا نشي کولی، خو ستاسو په کور کې تاوړو کې کړی دی، خادي د هغه په وینا نه کې، غم د هغه په طریقه نه کې، نو په دې خپل کور کې لوی که نو وربک فکبر. بره خو هغه دی لوی و، ته وایې کائنات یې پیدا کړی، هغې کې خو څه شک نشته، خو ستاسو په کور کې وړوکی دی، ځکه ستا په ښادۍ کې ستا په غم کې د هر چا غم ته کوي چې څوک خفه نه شي، خو صرف د الله غم نه کوي چا چېرته خفه نه شي. وربک فکبر. او د هغې لپاره یې ورته وي چې دا پیغام چې تا له درکړو دا اوس خلقو ته ورسوه. تا اوس د ځان نه تبلیغي راښکړی، ځای په ځای ګرځې، خو دا ستا خبرې اثر نه کوي، دا به الو اثر کوي. نو بیا ورته بله وحی راولېږله، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. د شپې تهجد ولپاسه، ځان ته دعا کوه او خپلو مدعوینو ته دعا کوه. دې وجې نه ته بیا تهجد کې پاسې چې خدای پاکه دې خلقو ته هدایت نصیب کړي، خدای پاکه زما په خبرو کې اثر پیدا کړي. دا درېیمه وحی وه چې بیا ورته راولېږله. بیا چې که ته تبلیغونه کوې که نه، که ځای په ځای ته ځان رسې، خو ستا خوی ښه نه نو خلک وایي چېرې په خوله پورې پښتو کې وایي که نه، وایي سپی پورې تړلی دی، نو ستا خوله بیا ټیک پکار ده. نو ستا د خولې د ټیک کولو دپاره تا ته څه ووي، انک نون والقلم ما یسترون، نون والقلم ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. ستا خوی ښه دی، خوی ستا ښه پکار دی. نو موږ ته یو څو خبرې میلاو شوې. یو دا چې سبق به ویل غواړي، دا ټول ورځ چې پردو دوکانو کې ناستې خبرې کوي څه چلو کو، نو خو ته رواله که نه خپل کتاب. نو د ټول نه آسان کتاب څه دی؟ وی خطبات. وی د هغې نه بل آسان څه دی چې لسم دې پاس کړی دینیات. وی که نور په هېڅ نه پوهېږي نو خطبات او دنیات خو وګوره که نه. او که ډېر زیات ډیولپ نو بیا تفهیم وګوره، که د دې نه ډېر زیات ډیولپ نو بیا بخاري وګوره، نو که بیا ډېر زیات ډیولپ نو عربي درځي نو ریاض الصالحین وګوره، که په هېڅ نه پوهېږي تبلیغیانو دا ساده کتاب وګوره. خو سره څه خو ګوره که نه، هغې ته غوږ ده. نو سبق تی وي، نو دا سبق بیا خلقو ته ورسوه، دې ته تبلیغ وایي. نو تبلیغ به ستا الو اثر کوي چې ته د شپې د الله نه دعاګانې غواړې. نو قم اللیل الا قلیلا، د شپې تهجد ولپاسه. دیو جنا کامیاب خلق هغه چې هغه د شپې تهجد کوي. تاسو د خپل حافظانو نه تپوس وکړئ، دوی د شپې په 4 بجې پاڅېدلي او هغوی به خپل حفظ کړی، دا بیا ښه حافظي، دا بیا ښه عالمي. که په 10 بجې پاڅي نو دا ګورې عالم نه وي، نه بیا دا حافظي، دی بیا په غلاګانو کې نیول شي. وی حفیظ صاحب په غلا کې ونیو، حفیظ صاحب په خپله په غلا کې نیول شي چې هغه بیا تهجد نه کړي که نه. او بیا دا چې ستا خوی په ښه پکار دی، انک لعلی خلق عظیم. بیا دا خبرې چې کوې که نه، رسول الله ته بیا څه وې، اول یې ورته وې ته دا خبره چې تا ته در ورسېده نو ښه ملګری ورته میلاو شو. وی د ټول نه ښه ډومبی ایمان چا راوړی؟ وی خدیجې بین وی هغه زنانه وه. وی د ټول نه ډومبی شهادت چا موندلی؟ وی هغه دغه وه سمیه، هغه زنانه وه. نو بیا د ټولو نه زورور سړی د چا په وجه ایمان راوړی؟ عمر خطاب د خپلې خور فاطمې. نو خپلو زنانو ته دا خبره ورسوه چې ستاسو خو په موږ باندې ډېر احسان دی، تاسو ولې په انجیوز پسې پسې شوي یې؟ تاسو خو د الله رسول، خو ستاسو د ټول نه ښه پروجیکشن خو په اسلام کې دی. نو هغې بیا چې ستا خوی به بیا ښیي، نو بیا وی چې کله تا خبره خپلو خلقو ته وکړه، نو حضرت ابوبکر صدیق غونته سړی ورته میلاو شو. چې ښه ملګری تا ته میلاو شي که نه، قرباني پکې ډېره وي، نو هغه په لږ ساعت کې بیا ډېر زیات کار کوي. دا زمونږ حاجي صاحب چې و که نه، هغه ته دا امیر صاحب میلاو شوی و.
هغه به د به سره دغه لوسپیکر اغستی او کله به یو ځای ته دغه چا به د جومات نه ایستل دا د هغې برکت ته چې دا دوره ګڼه دلته جوړه شوې ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله سره دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام کوي، ابوبکر صدیق یې مني. ابوبکر صدیق چې کله کار شروع کوي، العشره مبشرون بني لس کسان چې کومو چې چاته په دنیا کې د جنت زیری میلاو شوی هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لاسه مسلمانان شو. تا ته یو ښه مخلص ساتي پکار دی چې هغه هوښیار ومي او په هغه باندې خپل کوشش وکړي او بیا چې احسان به یې نه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما سره چې چا ښه کړي ما د هغه احسان بدل خلاص کړی ما سوا د ابوبکر صدیق نه، ځکه چې د هغه د احسان بدل ما خلاص نه کړی شو. زما ستا دپاره پکې دا سبق دی چې کوم سړي ستا سره سختي تېرې کړي، کوم سړي ستا سره سوکړې تېرې کړي، کوم ستا سره لوږې تېرې کړي، که هغه لږ ډېر اخوا دېخوا شي په دغه کې په کڼاوه کوږ شي نو یکدم یې وباسمه چې مړه داسې سړی دی نه، د هغه زاړه ښه به یاد کې. حاتب ابن ابي بلتع یو صحابي دی، دومره غټ جرم ته وشو چې خط یې ولیکو مکې خلقو ته چې رسول الله دروان دی حمله د باندې کوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی رااله چې خط لاړه که خط لاړ نو راز به پات شي. نو حضرت علی رضی الله عنه یو دوه صحابه ورپسې نور ولېږل او هغه یو ځای هغه کومې ښځې له چې خط ورکړی وه ښځې هلته ونیوه، هغې زنانه وې زما سره خو خط نشته، دا اوس وحی راغلی ده. نو حضرت علی رضی الله عنه وی زما پیغمبر دروغ نه وی، زنانه ته یې بربنډوم دی ګورې ما ته خط وښی نو هغې په کمسۍ کې یخی نو څومره غټ جرم دی. کله چې هغه خط هغه راوړ په هغې کې هغه لیکلي نو هغه صحابي چې هغه دغه خط لیکلی و هغه یې راوغوښتو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی رسول الله د الله رسول اجازت راکړه چې سر تی ووام د خو زمونږ ټول سیکرټ آوټ کړل. رسول الله ورته وی نه عمره دا بدري صحابي دی. ګوره بدر کې چې ستا سره چا سختې کړي دي سختې برداشت کړي دي د هغه به خیال ساتې. نو چې د والي سوات په زمانه کې ستا سره یو سړی ولاړو، د ایوب خان په زمانه کې یو سړی ستا سره ولاړو، اوس کو هغه لږ په کڼاوه کوږ شو د هغه یو سړي خبره کوله، یو سړی په ډیران کې راتاو شو څښا شو، نور خلق څه وي اقې څښا شوی دی او خپل همدرد څه وي الله شا به اوبه راوړی چې واړه وپې، الله شا به ګرمې اوبه راوړی چې دی چېرته یخ نه شي، الله یخې اوبه راوړی چې د ګرمې ونه شي، ګند تې پاک کړه. نو ته داسې همدردي کوه چې که ستا ملګري ته څه نقصان ورسي که نه هغه په کڼاوه کوږ شي. نو کوشش کوه دا د سیرت پیغام دی ستا دپاره. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا وایي چې فصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین. د دې خپل کور نه شروع وکړه، د خپل کور کسان نه دي دې ته وینا وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته وایي ماشوم دی د 7 کالو دی او یا د 9 کالو دی، نو هغه ته وایي ته ارینجمنټ وکړه، هغه د روټۍ ارینجمنټ کوي ځکه خپلو کسانو له د روټۍ تنظیم پکار دی ځکه چې دا پیغام ورته ورسوي. په هغې کې ابولهب دی او رسول الله خبره کوي ابولهب الټه کېږي، هغه پیغام یې ټول خراب کو. وی زه بیا ډوډۍ وکړه، بیا هغه روټۍ په ښه طریقه وکړه. او دا ته ویلی شي چې حضرت علی رضی الله عنه د رسول الله سیکرټري دی او ښه ارینجمنټ کوي او رسول الله پیغام رسي او الله وتسوي جو الله نے کہا رسول الله نے کیا وانذر عشیرتک الاقربین. خپل نسبیانو له وینا وکړو، کله کله خپل نسبیانو له روټۍ کول او هغه روټۍ له راغوښتل او په دې باندې هغو ته پیغام رسول دا هم زما ستا یو فرض دی. چې لکه زمونږ واده دی وي تا خو پکې نیشنل پیپل ته وینا کړې وي دې دپاره مې کړې که نه چې دا پروګرام وینې دا وینې که نه دا خلک یوازې خو به ستا خپل کسان نه که نه. رسول الله خو کفار راغوښتي وو چې الله ورته وایي چې وانذر عشیرتک الاقربین او بیا پیغام یې ول ورکړی. نو زما ستا لپاره دا پیغام دی چې کومو خلکو ته ته پردي وایې هغه پردي په خپلو ډوډو کې راوله چې ستا پیغام ته غوږ کېږدي، چې پیغام غوږ کېږدي تا ته امیل نه ده رچوي. رسول الله خبره وکړه، ابولهب شی بیا وران کو، رسول الله هېڅ ملګری نشته. حضرت علي غونته کې شخصیت پاسي وایي د الله رسوله اگر چې زما پنډۍ نری دي، اگر چې زما سترګې خوږ دي خو زه به دې ملګری یم. او بیا ورته وایي فصدع بما تؤمر. اوس دا خبره ښکاره وکړه انا کفیناک المستهزئین. کو خلق ستا پورې ټوکې کوي که نه موږ دې ذموار یو. د دې دا پته ولګېده چې په رسول الله پورې ټوکې شوي دي، کو په ما تا پورې ټوکې وشي نو څه چلو شو. په دې خفه کېږه ما. مولانا مودودي ته یو نوسۍ ده، دا نوسۍ ورته وایي माशूमानी ना माशूमी खबरी वो तो वही अब भाई अब बाबा जान वो मौदूदी आप हैं ना कोई हाँ बेटी मैं मौदूदी हूँ। वे आज आज अनारकली में आपको गालियाँ पड़ रही थी। अनारकली के जुलूस होते हो एक मौदूदी सो यहूदी बेवैली दे माशूम हंदेवरी दिली मेरे खपल बाबा तकूर हुई आज अनारकली में आपको गालियाँ पड़ रही थी। कुछ पशान सड़े मंग बसो है जुंग दिसे दिसे वो कम दासू को मौदूदी और तस्वीर मौलाना और तो हाँ बेटी गालियाँ अम्बिया को भी पड़ी थी।
ښه په خندا سره وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي انا کفیناک المستهزئین، او هغه ځي او په هغې دغه ته برخیږي او ورته وایي خلقه راجمع شئ. چې کله خلق راغی ورته وایي که تاسو ته زه ووایم چې د دې غاړې نه یو دشمن په تاسو حمله کوي، تاسو ما یقین وکئ. هغه وایي تا چېرته دروغ ویلي نه دي. زما ستا دپاره پکې دا یو بل سبق دی چې ته خپل کیریکټر داسې ډیولپ کا چې خلق تا ته دروغجن بیا نه وایي. او دا جماعت اسلامي چې اول جوړېده که نه په دې دغه د اګست میاشت وه او 41 په 41 کې 75 کسانو هغوی ته دا قصه کړې وه چې رسول الله چې کله مولانا مودودي هغې خپلو کسانو ته کیریکټر بلډینګ والا خبره کوي نو هغه ورته وایي تمہارے کردار اپنے علاقے میں ضرب المثل ہونی چاہیے، چې خلق مثال ورکوي ستا کردار داسې پکار دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرب المثل و هغه وایي که په تاسو زوام چې حمله کوي او تا چېرته دروغ ویلي نه دي نو ورته وایي قولوا لا اله الا الله تفلحون. نو ابولهب په دغې مجلس کې هم راپاسي وایي تبا لک الهذا جماعتنا، دې له دې موږ راوستي. نو الله په خپل پیغمبر ننګ کوي. نو څو صورت دغه چې دقل کو تبت یدا ابي لهب، نو هغې کې وایي تبت یدا ابي لهب و تب، ستا لاس ته 2 پیرې مات شي نو خدای به په تا ننګ کوي. نه که ستا ته چا څه بد ووي نو دا ستا لپاره پیغام دی چې پیغمبر دی ویلو نو که ماته وي نو څه چلو شو. که پای کیټګرۍ کې یا په هغې سب کې زه شامل شم زما لپاره خو دا د خوشحالۍ خبره ده. بله خبره بیا چې زما ستا چې کله رسول الله وسلم کور ته راغی نو بیا څه وشو، پریشانه شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کارونه په هیومن لیولو، په انساني لیولو. ته چې د هغې تکلیفونو ته ګورې ته به وایي چې لکه خدای پاک دې خلقو ته پرېښی چې خپله خو هغه د 400 سره کوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبي ته څه وایي زملوني ماله کمبل والا، په ما خو څه چلو شو. نو هغه بیبي چې ورته کومه خبره کوي په ذهن کې کېدی چې په ما تا کې شته که نه، نو هغه ورته څه وایي والله لا یخزیک الله ابدا، زما په خدای قسم چې خدای به تا چېرته سپکوي نه، چېرته به دې ورکوي نه، چېرته به دې شرمنده کوي نه. ولې انک لتصل الرحمه، ړومبی خبردار چې ته صله رحمي کې. ما تا به خپله هغه والو چې زمونږ په کور کې په خپلو ترونو سره د خپلو ورېرونو سره او د خپلو ورندارو سره تعلق ښه دی که نه دی. انک لتصل الرحمه. بل وتحمل الکله، بل ته د خلقو بوجونه اوچتې. وتکسب المعدوم، ته د بېسرې اسری. بیا ورته څه وایي وتقر الذیب، او ته د میلمه عزت کې. وتعین علی نوائب الحق، چې په خلقو باندې تکلیف راشي نو ته په هغې کې د هغې سره امداد کې. د دې نه دا پته ولګېده چې پیغمبر د پیغمبرۍ د راتلو نه مخکې د خلقو خدمت کو. دې ته وایي خدمت خلق یا الخدمت، خلقو ته خیر رسو. دې وجې نه چې ستا په زندګۍ کې که د خلقو خیري، په محله کې ستا په کلي کې که تا خلقو ته خیر رسولی نو بیا ټیک ته په دې کرایټیریا باندې پوره. نو زما ستا لپاره د سیرت بل پیغام دا دی چې موږ د خلقو په خدمت کې ځان مخکې کو. وی څوک ورسېدل وی الخدمت ورسېدو، وی څوک پکې وی شاعرون بچاو پکې. ته شکر الحمدلله وکړه چې خدای شکر دی چې د پیغمبر له کم سرټیفیکټ خدای به ورکړی و په هغې کیټګرۍ کې زم راله. که نه ته وایي چې دا چا خپل کار دی ستا په خوا کې دماکه وشی ته نږدې کېږي نه نو په دې کیټګرۍ پوره کېږي. نو دې نه پس بیا څه وشو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغام پیش کاو نو خلقو خبره نه منله. نو خبر چې نه منله نو څه ورته وویې، خلق پسې ټول لا جمع شو او ابوطالب ته یې شکایت وکړو چې ستا دا وراره قلالیږي نه. نو هغه وایي چې راوبې غواړو. چې راغې ورته څه وایي بچیه دا خلق خفه دی. نو هغه ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ګوره ته ستا خپل ارمان ووایه، که ته وایې چې زه مشري غواړم چې موږ د خپل مشر کو، که ته وایې چې زه پیسې غواړم چې موږ دله چنده وکړو، که ته وایې چې زه ښځه غواړم چې په کومه ښځه دې لاس کېښودو موږ به یې تا ته په نکاح درکړو، که ته وایې چې زما نعوذ بالله دغه خراب دی، دا مازغه مې خراب دي چې موږ به دله ډاکټر وګورو. خو دا کار چې دا مه کوه. هغه ورته یو خبره ته زه کوم، رسول الله ورته وایي خپل تره ته یې وایي چې که دې زما په یو لاس کې نور کېدي په بل لاس کې سپمۍ کېدي نو به زه دا کار کوم، یا به دا کار خدای کامیاب کړي یا به پکې زه سر ورکړم خو بس کولی ترې نه شم. دې نه دا پته لګي چې هر څومره افر ستا ته وشي نو که فرض که ته د سیرت پیغام دا دی چې که تا ته څوک وایي چې زوی به دله نوکر کوم، که تا ته څوک وایي چې زه به سینټ ممبر کم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم افر شو هغه ټکراو کړل. نو د سیرت پیغام دا دی چې بڑے سے بڑے افر به ته ټکراو گئے. که ته ټکراولی شي نو تا د سیرت د سبق واغست.
کنه ته نشي ټکراولی نو ته لا کچی نو که ته جنډه بدلی جنډه خو تر دې وجه نه بدلی چې تاله به کوڅه پخه کړي یا به دله زوی ودرئ د نیکسټ الیکشن کې او یا به تاله څوک ټرانسفر کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره افر شو نو د سیرت پیغام دا دی چې بڑے سے بڑے اپر کو ټکرانے کی صلاحیت پتا کې پکار دی او دا غې نه پس چې بیا سخت خو به راځي نو حضرت ته وایي چې که ته خبره منې نه نو موږ ستا سره بایکاټ کوو چې کله بایکاټ یې ورسره وکړو وې د سره به غم خادي کټي د سره به په سودا به وله څوک نه ورکوي نور ابو طالب ولګېدو خپل ملګري ټول که کافرو که مسلمانانو نو خپل نسب کسانې شاه ابي طالب ته وتله 3 کاله هلته تېر کړه 3 کاله ګوره ډېر شی دي خوراک پې بند دی سودا پې څوک نه خرڅوي پرېږدي نه خو لکه بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې نه ناوړي او دا لا څه کې یو کس دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیملی نه دی د بنو هاشم نه دی خو چونکې رسول الله هلته تللی نو د ډېرې مینې نه ورسره دی هم تللی او هلته د هغې سخته څه ده نو سعد بن ابي وقاص خبره کوي وایي موږ ته د خوراک څه نه میلاوېدو اوس که تاسو ګورئ نو د افغانستان کې د طالبانو هم دغه حل دی خدای دې روس لا چین لا پاکستان لا توفیق ورکړي چې تعلق ورسره جوړ کړي ادروایز هغه شاه ابي طالب دی چې هغه ګیټ هم بندي دام ګیټ هم بندي هلته دننه څه نه راځي بار ته څه نه وځي نو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاه ابي طالب په یو دره کې دیرو او هلته کې به وړو به د لوږې نه چغې والې او د وړو د چغو اوازونه به مکې ته راتلل خو که چا به ردې ځای نه څه دانه واغسته هلته به یې وړه نو ابولهب به ورمنډې کړې به یې زه به یې نه په دوره والم خو دې له یې مه ورکوئ نو سعد بن ابي وقاص وایي زه اگر چې د رسول الله د فیملی نوم خو د خپلې مینې د وجې نه مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 3 کاله هلته کې دغه حالت تیر کو نو یو پیره داسې چلو شو چې زه ډېر وږی شوم نو ما یو سرمن ومونده نو هغه سرمن ما راواغسته نو هغه ما په اور باندې ورته کړه نو بیا مې په اوبو کې پسته کړه نو بیا مې وخوړه دې ته وایي نو دغه سخت هم هغې برداشت کړه او بیا چې کله واپس راووتو نو وایي د سختو سر نشته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سپورټ کې 2 تنه چې کور د آبادي که نه بیا به اسانه نو کور یې آباد و ځکه چې خدیجه به یې پکې وه هغې ورته هغه تسلي ورکړې وه ښه ښځه دی چې به ډاډ ورکوي او هغې وله ډاډ ورکړی و نو هغه خدیجه به یې وفات شوه او حضرت ابو طالب هم وفات شو چې ابو طالب وفات شو او خدیجه وفات شوه دې ته عام الحزن وی دا د غم کال شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سخته څوره راله نو بیا څه چلو کو ویره که به د طایف کې کار جوړ شي غلی کېږي نه خپل کار کوي زما ستا دپاره د دې کې یو سبق دی چې که په چینه کې کار نه کېږي نو چناړ ته به ځې او که په چناړ کې کار نه کېږي نو بیا به سمې ته ځې که په سمه کې کار نه کېږي نو پنجاب ته به ځې دا ستا دپاره سبق دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې کار ونه شو ځکه په دې طایف کې وشي چې کله طایف ته لاړ نو طایف خلقو ورسره داسې خبرې وکړې یو مشر ورته وی که ته پیغمبر یې نو زه ستا سره خبرې نه کوم کنی نو د دروغجن سره ډوکوم نه او هغې بل ورته وی خدای ته بل څوک نه میلاوېدل چې ته پیغمبر کولې او هغې دریم ورته وی د کلي وړو ته وی راجمع شی دی په ګټو ولی نو حضرت په ګټو ویشتو دا اوس هغه ابو طالب وفات شو یو طرف ته خدیجه به وفات شوه بل طرف ته شاه ابي طالبه سختې تېرې شوې اوس په دې خیال راغی چې دلته به لږ حالات ښه شي نو هلته ښه خراب شو نو چې په ګټو ویشتو وینې ته پیدې نه څه وې اخر کې خفه شو که نه نو چې خفه شو نو خپل الله ته شکایت کوي نو څه ورته وایي اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی خدایا زه خو تا ته ګیله کوم چې زه خو ډېر کمزوری شوم وحوانی علی الناس زه خو د خلقو په مخ کې سپک شوم الی من تکلنی زما ربه ما چاته حواله کې الی عدو یتجحمنی دشمن ته دې حواله کړم او الی عدو یتجحمنی او یا هغې سړي ته دې حواله کوم ملکته امري چې هغه له دې په ما باندې زور ورکړی دی بیا ورته څه وایي لک العتبه حتی ترضا زما ربه زه خو به دې رضا کوم تر څو چې ته رضا شوی نه او پرشتې راځي ورته وایي چې یاره که ته وایي نه موږ په دې دا دواړه غرونه یو ځای کوو چقو یې خو هغه وایي نه که دې مسلمانان نه شي نو بچي به مسلمانان شي دغه سخته هم تېره کړه واپس هم راغی چې واپس مکې ته راغی مکې ته اوس دننه راتلی نه شي عدی ابن حاتم یو کس دی د هغه دپاره هغه سره خبره کوي چې رکو ما ته دننه بوځې هغه یې ضمانت کوي د هغې نه پس دا رسول الله ډېر ستړی شوی دی او دا ګوره یو خبره ده چې کله کشر ډېر ستړی شي که نه نو مشر ورته وایي یاره تاله زه لږ چکر در کوم
رسول الله ته الله وی یاره تعالی لږ چکر درکو چې ته لږ ریلیکس شي او ته لږ دا ستړی دی لږه کمه شي او ته لږ خوشحاله شي نو معراج ته بره راشه. د معراج سفر واحد سفر دی چې هغه د مافوق الفطرت طریقه باندې شو. پیاده رسول الله نو تلی ستړی شوی نو، خو براق راغی په هغې ساعت کې بیت المقدس ته ورسېد، بیا بره ورسېد. دا ولې چې رسول الله ډېر خفه شوی چې الله وایي چې لږ خوشحاله شي، لږه حوصله ومومي. اوس دې ته وګوره چې دا پیغمبر چې کله بره لاړ نو یو دوه ناشنا کارونه وشو. مولانا روم وی بره لاړه واپس راغی، وی که زه بره تلی وی نو زه خو بیا نه راتلم. مې چې سړی چې امریکې ته لاړ شي ګرین کارډ ورته میلاو شي بیا راځي. په دې یورپ کې چې څومره کسان دي د دې پاکستان ډېر ښه ډاکټران دي، نو ښځه وایي زه نه ځم. هلته زمونږ یو ملګری و، نه ښځه یې ته هلته پاتې شوه او ډاکټر صاحب دلته راغی، دلته یې ځان له بیا بل واده کو. خو مولانا روم وی به معراج رفت بره لاړ شو و باس آمدی او واپس راغی. که زه تلی ویم زه خو بیا نه راتلم، ځکه دې کړکېچونو له څوک راځي. وی چې هلته لاړ نو لږه غوندې هغه قصه کوي. وی په یو اسمان کې ورته آدم علیه السلام، په بل کې ورته ابراهیم علیه السلام، په بل کې موسی علیه السلام، اخر کې یو ځای راغی عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، چې هلته کې بیا ورسره څوک نه شو تللی، جبریل ورسره هم نه شو تللی. د الله او د هغه په منځ کې مذاکره وشوه. د هغې مذاکرې هسې یو جلک وی چې کله رسول الله ورغی نو رسول الله وسلم وایي چې ما خو ځان سره راوړي. دې کې زما ستا لپاره دا سبق دی چې چا ځای ته ځې که نه نو ځان سره څه تحفه اوسه. نو هغه ته څه وایي؟ التحیاتو لله والصلوات والطیبات. قولی پیغامونه مې هم راوړي دي او بدني مې هم راوړي دي او مالی مې هم راوړي دي. نو الله ورته دای غاړې څه وایي؟ السلام علیک ایها النبی، پتا دې سلامي. نو رسول الله ته په جواب کې څه وایي؟ وایي نه جي که نه زما سره خو امت دی. نو څه ورته وایي؟ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې هم موږ نه ویر کړي، په دې دې سلامي. نو حضرت الله چې کومې تحفې ورکړې وې که نه، یو یې وله مونځ ورکو چې دا ځان سره اوسه، او بل یې وله د سورة بقره آخري آیاتونه ورکړل، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وی دې ماحول ته وګورئ چې د الله رسول بره تلی و، په کار ده چې الله ته شکایتونه کړی وی چېرې چې ستا د دین دپاره خو په شاه ابي طالب کې زه ډېر ستړی شوم، یاره چې ستا د دین دپاره خو زه په طایف کې زما سره ډېر زیاتی وشو. یو خس شکایت یې نه ونه کو. دې نه پته لګي چې درانه خلق چې دی هغه شکوي شکایتونه نه کوي، کار کوي. موږ خو که فرض که مشر راشي نو موږ له غوږونه ډکو چې پلانی راته داسې سپک کتلي او پلانی راته داسې سپک کتلي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اډو ذکر نه کوي او الله ولا هغه پاکې کلمې ورکوي او واپس راغی. چې کله بیا ځي واپس چې راغی نو بیا د هغې نه پس وایي چې یاره دلته اوس کار نه کېږي، نو مدینې ته ځي. مدینې ته چې کله ځي نو دې ته هجرت وایي. دا هجرت په انساني لیول شی، دا بل شی د معراج ته تلل دا په سوپر نیچرل یا ما فوق الفطرت طریقه و چې پای کې ستړې نه وه، او په هجرت کې تشه ستړې وه. وسره ابوبکر صدیق روان دی او چې کله په لارې ځي نو یو دوه خبرې هسې کوو. وایي چې ابوبکر صدیق ته چا وایي چې ملګری دی څوک دی، نو بیا خو راز پیش کېږي. نو ابوبکر صدیق وایي هادی یهدیني، دا یو سړی دی ما ته لار ښیي. نو غیره چې څوک به یې لار به ورته ښیي. نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس وی من عین، تاسو د کوم ځای نه رالی؟ نو جواب به ورکول غواړي چې ال وای خو بیا شاته خو انعام مقرر شوی دی. نو حضرت ورته وایي مما، موږ د اوبو نه رالو. هغې سړي ویږي نو اوبه به چېرته کلی، حالانکې د انسانان ټول د اوبو نه پیدا دي. نو هغې سړی ځان له وایي مما، دا سیکرټ او راز پاش نه شو. او اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته ورسېد نو هلته چې کوم ځای ته ته لاړ شي نو ډومبی کار یې څه کړی؟ تاسو ته به دا پته وي په قبا کې جومات جوړ کو، او بیا چې کله پراپر مدینې ته ورسېد نو هلته یې اول جومات جوړ کو. زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې که ته سیرت سبق غواړې نو هر ځای کې چې تا سټی هلته ستا لپاره جومات پکار دی. شریعت له اولنی سټارټ چې دی دا د مانځه نه اخلي. اول چې دې ته ښوولی او مونځ چلې ورته ښوولی او په مانځه نه مخکې اودس و. نو جبریل راغی رسول الله ته د اودس چلو خو نو دا لاس په داسې کې، مخ په داسې وینځې، مسه به داسې کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته وښوو؟ خدیجې به یې ته وښوو، حضرت علی رضی الله عنه ته وښوو، ابوبکر صدیق ته وښوو. نو کله چې حضرت علی رضی الله عنه اودس کاو نو د ابو طالب پې راغی پلار یې. نو چې ورته وکتل بچیه داسې کې
نو هغه ته بابا مونږ کو ته راځه زمونږ سره مونږ وکړه. هغې بچی زه خو نه کوم خو د پیغمبر ملګرتیا پرې نه دی. وی دا اودس دومره قیمتي عمل دی که نه چې یو ډاکټر صاحب دی ډاکټر میګاواټ هغه فزیشن دی د مرضونو علاج کوي. چا ورته وی چېرې ته د روس دا چین ته لاړ شي په چین کې دا مساجونه دا اکثر دا مساج سنټر چینیان چلی نو ته د مساج دا علم زده کې نو په دې مساج باندې بیا ډېر علاج کېږي. نو هغه چې لاړ نو هغه ته په هغې په چاینا کې په دې کلاس کې به یې ورته چل خو و چې دا ځای ته ومږې که نه نو دې سره بلډ پرشر ښه کېږي، چې دا ځای وګښې که نه نو دې ځای سره ریپروډکټیو سیسټم ښه کېږي، او چې دا ځای ومږې که نه د دې ځای سره هارټ اټیک کمیږي. نو هغه خو دا سنټر یې زده کړې وې چې بار ته راغلی ده د دیوا د خوړ په غاړه یا د نهر په غاړه یو بوډا بابا ناست او اودس یې کوه جو هغه دې ځای له کله لاس وروړې کله دې ځای له وروړې. نو دا ډاکټر صاحب ورته وایي وہ یہ طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ ځکه چې ما ته خو چې په کلاس کې کوم سنټر یې ښوولی وی دا سړی خو لګیا دی په هغې سنټرو باندې. نو هغه ورته وایي میرے پیغمبر دی نو میگاواٹ ورته وایي وہ کہاں ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں. نو هغه ورته وایي وہ تو 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں. یقیناً یہ انسانیت کا کون سا ایسا خیرخواہ تھا هغه ډاکټر صاحب وایي جس نے اپنے فالوورس کو چې هغه خپلو خلقو ته ایسا ایکسرسائز سکھایا جو 90% ان پسلو کې د لست او بیمارو علاج دی دا اودس تا چې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړ نو لاولې جمعات جوړ کو او د جمعات نه پسې بازار جوړ کو. دا ولې چې کله جمعات نو ته به څه کې مونځ به کې او چې بازاري مخامخ بازار جوړ کو او حضرت وی هذا سوقنا دا زمونږ بازار دی کم الجالب الى سوقنا کل مجاهد فی سبیل الله زمونږ بازار ته چې څوک سامان راوړي دا داسې دی لکه چې دی جهاد کوي. زما ستا لپاره دا ده چې د خپلو ملګرو دپاره به د مالی امورو هم سوچ کې او د بدني بم کې ځکه چې هلته پیسې ډېره شي نو بیا به څه کوي زکات په ورکوي. واقیموا الصلاة دلته مونځ کوي هلته به څه کوي زکات په ورکوي. او کله چې هغو پیسې بیا ډېرې وګټلې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم بازار سیټ کو که نه په هغې کې ټیکس ختم کو د یهودیانو مخامخ بازار و هغه فیل شو ټول خلق به دلته راتلل او بیا یهودیانو یو شپه هغه بازار روان کړی و خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خلقو بیا حضرت نه تپوس کاو چې یسألونک ماذا ينفقون موږ سره خو پیسې ډېرې شوې اوس څه چلو کوو. نو حضرت هغه جواب ورته شو چې قل العفو چې کمې زیاتي هغه خرج کړي. زما ستا لپاره دا سبق دی چې د خپلو ملګرو دپاره یو طرف ته د تزکیې دپاره مونځو بل طرف ته د پیسو ګټلو دپاره بازار دا به هم ته کوې. نو تا ته یې دغه خبره ښوولې وه د هغې نه پس بیا څه وشو بیا چې کله خلقو تنګول نو بدر وشو. د بدر کې ما تا لپاره دا سبق دی چې اسلام خور شوی دی په دوو تیګانو باندې یو ته وایي تبلیغ بل ته وایي تلوار. اسلام دې لپاره نه دی راغلی ځکه ویلو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. دا به غالبي چې کوم شی غالبي هغه ارزوي لکه پخوا د کرزی حکومتو یا د ډاکټر نسونو مو اشرف غنی جوپار دفتر کې به اشرف غنی و خو چې کله اوس طالب غالب دی جوپار د هر دفتر کې به طالبي نو ستا دین چې غالبي نو دا به بیا په هر دفتر کې دا د مغلوبیت دپاره نه دی راغلی. نو دې وجې نه زما ستا لپاره د سیرت دا پیغام دی چې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې تسبیح اړولی ذکر یې کولی تلاوت یې کولی جویې به چلته کښېنه که نه خو نه دا دین به غالب کول غواړي. نو د دې دین د غالب کول لپاره هغه جدوجهد کو. نو هلته ابولهب دی او ابوجهل دی نه پرېښودو چې نه پرېښودو نو د هغې پس دغه کې نتیجه کې څه وشو اول بدر وشو 2 کاله پس بدر شو 2 کاله څه شی دی او د بدر په دغه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته 313 ایستل نو ټوله شپه ورته دعاګانې کولې او الله ته یې څه ویلو وی خدایه پاکه دا لږ کسان دي که دا دې هلاک کړل نو ستا نوم به هم څوک وانلي دې نه اخوا نوره بله غټه خبره شته. او سبا هغه فتحه وشوه. هغه فتحه چې وشوه د هغې نه پس بیا احد وشو. په احد کې څه جګړه راله پای کې دا راله چې خلقو مال ولیدو چې خلق مال اخلي نو الله تعالی وی حتی اذا فشلتم نو رسول الله موږ ته ویلو چې وال خورئ نو د مال د لاسه به خورئ. او د هغې نه پس احزاب وشو او بیا هغه اسلامي حکومت راغی. اوس زما ستا دپاره یو څو خبرې ضروري دي. 3 کارونه دي چې هغه ټول خلق کوي. نمبر 1 څه عقیده د ټولو خلقو څه ده تاسو ته پته چې خدای یو دی او په نوم
شریک نشته. ښه دویم څه عبادات مونږ کې اکثر خلق سار چې پاسې نو مونځ کوي، کوس ښه سړی جو تهجد کوي، که د دې نه ښه سړی د تهجد سره د سار مونځ امامتۍ کوي، چې کمزوری سړی جو ځان له به پاسې دې ته وایي کوچ عبادات. څه رسمونه دي داسې چې هغه اسلامي رسمونه دي چې هغې ته وایي لکه چې وړوکی وشي نو مونږ ورته څه کوو بانګ ورته وایو او یو څو ورځې پس هغه سنت وو. که زمونږ سره څوک مړ شي نو هغه له څه کوو جنازه کوو او هغه ښخو دې ته وایي. دا درې کارونه تقریبا اکثر خلق کوي، خو د دې دریو کارونو سره به درې کارونه میلاو کې نو الو به دین پوره کیږي. وی درې څه دي؟ وی یو دی ستا د کور نظام، معاشرتي نظام دې ته وایي. معاشرتي نظام څه ته وایي؟ وی ستا په دې کور کې کور سټارټ کیږي د څه نه؟ د ښځې د خاوند نه. ښځه خاوند چې کله دې له خدای بچي ورکړي نو بیا دې مور پلار شي، چې بچي ډیر شي نو هغې ته بیا څه وایي؟ خویندې وروڼه. نو په هر کور کې درې دي، خویندې وروڼه، ښځه خاوند او مور پلار. دا د څه نه شوي دي؟ دا د نکاح نه. نو زما ستا نکاح ټیک پکار دی. وی نکاح به ټیک څنګه وي؟ وی دا د پیغمبر په طریقه پکار دی چې کله خاوند او د ښځې چې کوم صفات کړي وي، ښې ښځې صفات څه دي؟ وی چې کله ورته خاوند وګوري نو خوشحاله شي، چې خاوند ورته اډر وکړي نو هغه خبره مني، او چې کله خاوند نه وي نو هغه د خاوند د کور حفاظت کوي. دا ښه ښځه ده. نو چې کله دا واده وشي دا کور ټیک شي نو بیا ورپسې د کور نه بار څه دي؟ وقو انفسکم و اهلیکم ناره. زما ستا دپاره سبق دا دی چې هر سهار به په ټولو کمرو ګرځې، خپل بچي به راپاسې، ځکه ته یې د اور نه بچ کې نو دی به مانځله ځي. او د دې نه پس د دې کور نه بار به بیا د خپل ګاونډیانو سره ستا تعلق ښي، او د هغې نه پس به بیا په محله کې ستا تعلق ښي. که فرض که دا تعلق ستا ښي دا ستا بیا اسلامي نظام دی. ورپسې بیا څه شی دی؟ بیا به څه دکان مکان چلی. نو درې کارونه به ته کې، یا به ته نوکري کې، یا به ته تجارت کې، او یا به ته ملازم یا به ته زراعت کې، یعنې زمینداره به کې. په دې کې چې هر څه ته کې، خو ته په ذهن کې درې خبرې کېږده چې سار د کوره وځې نو بیا به دا اسلامي وي. هغه څه دي؟ نمبر 1 زه ځکه ځمه کار له چې زه چاته محتاجه نشم، چېرته سوال ته محتاجه نشم. په کارونو کې ټول نه بیکاره کار سوال دی، نو چې زه سوال چاته محتاجه نشم. نو هر سهار چې مونږ کار لزو په ذهن کې به دی چې زه چېرته سوال ونه کم. نمبر 1. نمبر 2 وتوسعا علی عیاله، چې زما واړه چاته ونه زیریږي، دا هم زمون خیال پکار دی. او دریم زمون خیال دا پکار دی وتعطفا لجاره، چې خپل ګاونډي سره ښه وکم. اوس موږ به سبا چې کار لزو، زه سیرت پیغام دا دی چې موږ د دې وجې نه ځو چې زه چېرته په سوال مجبوره نشم، زما بچي چې دي هغه چاته ونه زیریږي. او دریم نمبر دا چې زه د خپل آمدنۍ نه خپل ګاونډي ته څه خیر ورسوم. که دا درې خبرې ستا کېږي نو د قیامت په ورځ چې دا سړی د خدای سره میلاویږي نو د ده چهره به داسې روښانه لکه د 14 سپوږمۍ چې روښانه. خو په دې هم کار نه کېږي. په کار ده چې زمونږ دین غالبي. نو کله چې دین غالبي نو بیا به حکومت ته اسلامي، دې ته سیاست وایي. وی دې کې به صحیح دا خبره کوي، بیا زه خبره خلاصوم، خبرې لږې اوږدې کېږي. وی چې نمبر 1 یو به بادشاهي او یو به ماتحتي. بادشاه به څه چل کوي؟ هغه به د خدای د حکم مطابق پته حکومت کوي، ته به د خدای د حکم مطابق د هغه خبره منې. دې وجې نه موږ ته دا ویلي وو چې ګوره که فرض که هغه ستا هغه د خدای د حکم مطابق په تا باندې دغه نه کوي، حکومت نه کوي، یا ته د هغه خبره نه منې، نو هغه اقبال چې ویلي وو که نه چې ګوره چې جلال بادشاہی ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. بادشاہی لکه والی صاحب زمانے حکومتی او یا کو د ایوب خان جمہوریتی، خو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نو د چنگیز خان نه بزان بچ کې نو دین به بده کې کار کوي. وی څنګه به کوي؟ وی ګوره داسې چللی چې الله تعالی خپل پیغمبر چې د الله نه کومه دعا غوښتې وه څه ویلو؟ وجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا. ستا په ذهن کې به دی چې خدای پاکه چې بادشاه دې سي چې هغه نیکي، یا زه بادشاه یم، که په وټونو وي که هغه په هره طریقه چې خو چې بادشاهي د نیکو خلقو په لاس کې یوه. دویم دا ان الله لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. ډېر کارونه داسې دي چې بادشاهي کوي او عام قرآن یې نه کوي. لکه مثال په طور یو سړی دی او هغه چکله چلی، نه په تبلیغ ته نشي منې کولی، هغه چې کله ستا سره سوچوي نو هغه به یې په زور باندې منې کي.
یو ځای دی جواخانه ده یا شرابخانه ده ته هغه منې کول غواړې دا به ته منې کې دا بغیر د حکومت نه نه کېږي او رسول الله ویلی دی چې ان الله لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن ډېر کارونه دي چې خدای په بادشاه کوي نو ښه بادشاه پکار دی او په دې سلسله کې یو حدیث چې دی هغه دا وایي السلطان والاسلام اخوانه توامانه اسلام او بادشاه دا دواړه دي سرونه دي چې دا یو ځای پیدا شوي د یوې مور نه چې پیدا شي ته موږ څه وایو دا جوړه اردو ده پښتو کې ورته برغګونې وایي زما په خیال نه اسلام او بادشاه دا دوه جوړوه رونه دي برغګونې دي دا قرآن حدیث دی نو بیا ورته څه وایي لا یصلح احدهما الا لصاحبه که ته سیسټم ټیک کول غواړې یو ستا سره اسلام پکار دی یو ستا سره مسلمان بادشاه پکار دی دی به د یو بل اصلاح کوي نو حضور بیا موږ پوه کوي فالاسلام اساس اسلام چې دی دا بنیاد دی اول سلطان حارس او سلطان چې دی څوکیدار دی دا باده دی دا باده ځکه راټینګ دی چې بنیاد یې ټینګ دی نو که بنیاد مضبوطی نو که اسلام پکې یي نو ستا د دین او ستا د معاشرې او د سیاست آبادی به مضبوطي خو دی له ښه سلطان پکار دی ځکه چې وما لا اساس له لیحدم د کوم آبادي چې بنیاد نه هغه رغړي نو اسلام به پکې رانه نه باسي چې رغړي نه خو چوکیدار به ولا کېدی نو وما لا حارس له ضایع چې د کوم شي څوکیدار نه هغه ضایع نو د حدیث حواله ده چې اسلام چې دی دا بنیاد دی او ښه بادشاه چې دی دا څوکیدار دی د کم آبادي چې بنیاد ښه نه غرغړي او د کم آبادي چې څوکیدار نه د هغې نه غلا کېږي نو که ته د دې نه د غلا نه د بچ کول غواړې د دواړو لپاره به سوچ کې چې یو زمونږ په زندګۍ کې اسلامي او زمونږ بادشاه مسلمانی دا د سیرت پیغام دی زما ستا لپاره سیرت کا پیغام هم سب کے نام چې زما ستا معاشرتي زندگی د کور زندگی دیم ټیکی زمونږ معاشي زندگی د ګټې زندگی دیم ټیکی او زمونږ سیاسي زندگی دیم د شریعت مطابقي ادروایز دا به بیا چنګیزي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين